دا 100 ګرامه روټۍ ده 140 170 ګرام پیړه ده. السلام علیکم ګرام کتونکو، زه عبدالله شیرین یو بار بیا ستاسو په درنه خدمت کې حاضر یم. دا وخت زه په کانجو چوک کې موجود یم او څنګه تاسو ته معلومه ده چې د تناره چې کومه روټۍ ده په هغې کې په قیمت کې 10 روپۍ اضافه شوې ده. د خلکو سره به خبرې اترې کوو چې خلک په دې حواسه څه تاثرات لري، آیا کم مهنګایي چې په وجود ده د هغې سبب دی، آیا نه دې خودساخته قیمتونه دي، آیا دلته انتظامیه شته نشته، او ویل کېږي دا چې په کوزه باندې کې کم یونین دی هغو د هوټل اسوسییشن سره مذاکرات کړي دي او هغو چې کم د روټۍ قیمت دی هغه 20 روپۍ برقرار ساتلو اندیه کړې ده. نو راځئ د هغو سره خبرې اترې کوو چې خلک په دې حواسه څه تاثرات لري. عبدالله صاحب موږ به کمه وایو، خو لکه ډېره د افسوس خبره دا ده چې دا روټۍ داسې یو څیز دی که نه، لکه په دې ملک کې ضرورتي زندګي هر یو څیز میډل لکه لویر کلاس کې ایون میډل کلاس چې د هغې هم د افورټ نه وتی دی او میډل کلاس برای نام پاتې شوی دی. خو لکه تاسو چې د روټۍ خبره کوم دا د غریب رټو نه اخرنی څیز دی چې بس ورشه روټۍ راواخله که نور څه میلاویږي او که نه د اوبو سره یې وخوره هسې وخوره، نو په دې نه اخوا څه پاتې نه دي، د دې نه اخوا پاتې نه دي. نو ډېره د افسوس خبره ده. جی لاول خو په 100 روپۍ روټۍ وه، هر یو کاک به ښه په مینه باندې راته یو خوار غریب سړی به 100 روپۍ وس به کېدو، په 100 روپۍ روټۍ به هغسې زموږ نه به چولو سره 100 روپۍ واغستې نو خوړه وه. نو اوس په 30 روپۍ روټۍ شو، په هغې کې نه زموږ منافع شته پکې، نه یو داسې یو کاک په مینه راځي وایي چې هر یو سړی روټۍ به 30 نه ګرانه شوه نو کاک نه راځي. په 30 روپۍ باندې روټۍ څوک نه خوري، هر سړی مهنګایي ده، هر سړی غریبي ده، په 100 روپۍ هر سړی په مینه خوړه. اوس په 30 شوه، څوک په 30 روپۍ روټۍ نه خوري او هغې سره د هغې په باوجود زموږ کاروبار هم په دې سره کمزوری شو روټۍ سره، نو څوک په مینه باندې نه راځي. اوس نو زموږ حکومت دا مطالبات دي چې زموږ ته دا وړه مړه راشن واشن دار څه ارزان شي، نو کم از کم زموږ خوار غریب هم کار کېږي، زموږ هم پرې کار روان وي. بس مهنګایي خو بایجانه تاسو ته معلومه ده ټول که نه چې پاکستان کې د کاروبار څه حالات دي او د مهنګایي څه حالات دي. نن دا روټۍ ده نو هم پرېش کړې ده، نو زموږ د حکومت پاکستان نه دا اپیل دی چې د غریبانو دپاره مطلب سره هغه دغه کړي او ترتیب ولګي چې دغه کار هم دا حالات دی پاکستان او حکومت هم الله پاک رحم وکړي، موږ هم الله پاک رحم وکړي. نو نور څه ووایم، که زما ګزاره کېږي زما ګزاره کېږي د 5 بایګانو مسلمانانو ګزاره نه کېږي که نه، نو بس الله دې په موږ باندې هم رحم وکړي او په پاکستان دې هم الله پاک رحم وکړي. او وړه ګران دي نن سبا، مهنګۍ ده ډېره زیاته او نن سبا روټۍ چې کوم دی واره نه کوي. نو بهی موږ لا یو چې کوم دی وزن کسانو زموږ صدر دی هغه موږ له وزن دا راکړلی چې وزن 10 ته وایي روټۍ په 30 روپۍ خرڅوئ، دا یې موږ له وزن راکړلی او دا موږ له راکړلی وزن 160 165 ګرام وزن دی دا ته وایي. او دکان کریانې دي په دې کې او په دې کې ډېر لینډ دی خرچې دي پکې او بس نور به موږ څه ووایو، تاسو پته یې مهنګۍ ډېره زیاته سوې وه. 100 والا روټۍ وزن هغې 100 ګرام وزن وړه خو ارزانېږي نه چې ارزان شي هغه بیا موږ وزن ورپسې دروند کړو که نه. جی ستاسو ډېره شکریه. زما نوم ظفر علي دی، زه د کانجو اوسېدونکی یم. څنګه تاسو ته پته ده موجوده حکومت چې کوم دی نو ډېر مهنګایي راوستې ده، هر یو سړی تنګ شوی دی. که تاسو فرض کو وګورئ د دیاړي چې سړی وکړي نو کور ته څه څه ویسي، په روټۍ چې ده نو په 1.5 روپۍ شوي ده. اما حکومت ته دا اپیل دی چې یاره په دې باندې توجه وکړي، ځکه چې روټۍ ډېره زیاته ګرانه شوې ده او د بعضې نو خلکو چې دې چار نه کېږي نو هغو بسې چل کوي، مالداره به یې غریب بسې چل کوي. نن سبا زما د حکومت ته درخواست دی چې یاره لږه مهنګایي راکمه کړئ.